عادت ورکړو چې حضور د هغې د بطن شریف نه دنیا ته تشریف راوړو. یقینا مونږ په کتابونو کې په تاریخ کې ګورو چې هغې کې هم ډیر زیات داسې معجزاتي او داسې ښکلي انداز باندې د حضور بشارت او زیر هغې ته شوی. نو زه د هغوی نه دا پوښتنه لرم چې یاره نبي کریم صلی الله علیه وسلم بی آمنه رضی الله تعالی عنها مبارکې ته د هغې بشارت او زیر یا د هغوی هغه چې کوم علامات په کوم انداز باندې هغه موږ د خپل اوریدونکو ته وړاندې خوستی شو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم. د ټولو نه وړاندې خو مفتي صاحب ستاسو او ستاسو د مشرق ټي وي د ټول ټیم ډیره مننه او شکریا چې په دې داسې عظیمه موقع کې موږ ته د خبرو کولو موقع راکړله. څنګه تاسو پوښتنه وکړله چې د نبی علیه صلات وسلام د دنیا ته د راتګ نه مخکې د هغې مور بیبي په حمل باندې کله حضور علیه صلات وسلام نو د هغې څه ماجره وه، د هغې څه معجزات و څه حالات و، نو دا به موږ د حضرت آمنه بیبي رضی الله تعالی عنها د هغې مبارکې د خپل گفت نه به وورو چې هغه مبارکه فرمایي چې څنګه په عام روټین کې کمې زنانه وي او هغه حامله شي نو هغه هره میاشت چیک اپ لځي او هغه دوایانې خوري او هغه چې کوم دی نو خپل معمولات جاري ساتي. نو وي زه دغه شانتې نه ومه. کلم چې حضور علیه صلات وسلام وي زما بدن مبارک ته راغلی دی نو ما ته چرته هم داسې نه دي محسوس شوی چې چرته په ما یا درد راغلی وي یا ما ته د نورو زنانو په شانتې هغه شانتې محسوسي راغلی وي. نو دا هم د نبی علیه صلات وسلام یو ډېره عظیمه معجزه ده. او حضرت آمنه رضی الله تعالی عنها مبارکه فرمایي در دې پورې چې کله حضور علیه صلات وسلام زما په خېټه باندې او زه به کله ګرځېدمه نو اکثر په دې لار باندې چې انسان ګرځي نو د خپو لاندې کاڼی راشي یا تیږه راشي یا موړه راشي جوره راشي. نو آمنه بیبي فرمایي وي کله به چې زما په یو ګټه باندې خپه راغلل او الله جل جلاله نرم که وي ما ته به نه محسوسېده چې چېرته زما په ګټه باندې خپه راغلله. نو وي عام د محبوب علیه صلات وسلام یو عظیمه معجزه وه تر دې پورې چې وي حضور علیه صلات وسلام کله زما په خېټه باندې نو حضور علیه صلات وسلام د وجې نه به زه چې چېرته کې به روان وم زما د سر د پاسه به اوریځ موجود وه، په ما باندې به نور نه لګېده، په ما باندې به چې کوم دی نو هغه دوب نه لګېده، ګرمي به نه کېدله. د څه د وجې د حضور علیه صلات وسلام د حمل د وجې نه حدیث مبارک کې راځي چې حضور علیه صلات وسلام کله د دې په خېټه باندې نو آمنه بیبي به چې کور کې ګرځېدله وي خوشبويي به وه ډېره زیاته، انتهایي خوشبويي به وي. عبدالمطلب صاحب یو ورځ راوغوښته پوښتنه یې ته وکړه چې ای آمنې بیبي اوس خو زما بچی وفات شوی دی، عبدالله صاحب وفات شوی دنیا نه تللی دی، ستا خاوند وفات شوی دی، زنانو سره دا نه ښایي چې ته خوشبويي لګې، زنانو سره دا نه ښایي چې د هغې جوان خاوند وفات شوی وي. په شریعت کې زنانو دپاره خوشبويي لګول چې کوم دی دا منع هم دي، منع دي. نو وي دا زنانو سره نه ښایي او ته بیا بازار ته تللی او تا ځان له خوشبويي اخیستې. د آمنې بیبي فرمایي وي زه ډېر حیران شوم چې بابا جانه ما سره خو نه پیسې شته، نه مې بازار لیدلی دی، نه چېرته بهر ما زه خو په داسې غم کې یم چې زما خاوند وفات شوی، زه خو د کور نه نیمه وتلې. نو عبدالمطلب صاحب ورته چې دا خوشبويي بیا د څه ده؟ ورته وایي بابا جانه وي کله نه چې زما دا حمل لګېدلی دی او دا نبي او دا ماشوم زما په ګېډه باندې دی د هغه وخت نه ما نه چې کوم دی نو خوشبویانې ځي او دا زمونږ په دې کور کې چې کوم دی نو هغه خورېږي. نو دا هم د نبي علیه صلات وسلام یو عظیمه معجزه وه. در دې پورې مؤرخین یو ډېره عجیبه جمله چې کوم دی نو د دې په بابت کې لیکي، فرمایي چې په دغه کال باندې چې په کوم کال باندې حضور علیه صلات وسلام دنیا ته تشریف راوړو که هغه د هر مذهب والا خلق دي په ټوله دنیا کې اله العالمین چې څومره حامله ښځې وي ټولو ته الله جل جلاله نارینه اولاد نصیب ماشاءالله دا د الله رب العزت چې کوم دی نو هلاکان ورکړو ماشاءالله. ناظرینو تاسو ګورئ د آقا علیه صلات وسلام چې دا هغه لمحات بیانېږي، هغه وخت بیانېږي چې لا دنیا ته تشریف اورې نه ده شوې. د دنیا ته تشریف راوړو وړاندې یو رنګیني یو خوشحالیانی یو خوشبويي ده او دا زه وایم چې 1500 کاله وشو چې کومه خوشبويي دنیا ته راغلې ده اوس هم هغه خوشبويي لګیا دی محسوسیږي.